نبی علیہ السلام چې دا صحابه چې وو نو په اول دور کې دوه منځونه نازل شو، یو د سهار او بل د مازدیګر. مسلمانانو به دا دوه منځونه کول. نو هغه به داسې چل کېدو چې دا صحابه به زګونو د تللي پټ زګونه لکه وادي د غر دا وادي چې ورته وایي. وادي خپله معنی ده هغه ځای چې اوبه پکې بهیږي. نو داسې زګونو ته به تله چې هغه پټ زګونه وي چې د دې مشرکانو نه بچ شي، ځکه هغوی خو په دې باندې سخت کارېده. مسلمانانو به دا منځونه پټ کول. او نبی علیہ السلام مخکاره مونځ کوو په کعبې خواته د رکن یماني په خوا کې، او دی خوا ما تاسو ته ویلو حجر او حتیم دی، په دې کې به کافران ناست. نو چې دا واقعات کله کېده نو مسلمانان به کله ناکله د کافرانو والله چې دوی په غرونو کې وداسې په پټ ځای کې مونځ کوي، نو د هغې نه به څه شر جوړ شو ډېر اوقاتو کې. په یو ټایم کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په یو ځای کې مونځ کوو، د پټ تلی و په یو ځای کې ولاړو داسې ګټې مټې وداسې ځایونو ته. نو هغه یو کافر راغی ورته وویله. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ولګېدو او د هغه دا سپېږمۍ وواله د کافر هغه یې ماته کړه، د هغې نه یې روانې شو. په اسلام کې دا اولنۍ اینه ده چې دا سعد ابن ابي وقاص دوی کړل. دا په دقه ځای کې سعد ابن ابي وقاص په مانځه ولاړو په یو پټ ځای کې کافران راله سې ورته ویله او هغه په یو ګزار وکړو، نو د هغه نه اینه روانه شو. نو دا واقعات به یې ځای په ځای باندې راتله. نو نبي علیه السلام داسې چل وکړو چې یو صحابي و، د هغه نوم دی ارقم ابن ابي الارقم المخزومي، چې دا صحابي و. ارقم اوس چې خلک وایي دار ارقم، دا ارقم کور، خلک یې سکولونو له دا نوم ږدي. نو هغه هم داسې یو مدرسو. نو د دې صحابي ارقم ابن ابي الارقم المخزومي القریش د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق. د هغه کور یې منتخب کړو د دې دپاره چې دا صحابه راځي نو که څوک مونځ کوي هغه به مونځ کوي، تکلیف به ورته نه وي، او اصل خبره دا ده چې دین به یې زده کوي. نو دا ارقم ابن ابي الارقم المخزومي کور او د دې کور انتخاب یې ولې کړی و؟ یو وجه خو ما تاسو ته وویله چې د دې صحابو د مشرکانو په بعضې ځایونو کې داسې لړایي ته خبره رسېدل، او دویمه دا ده چې د دې سړي دا کور چې و د دې ارقم ابن ابي الارقم دا د دې کوه صفا چې کومه دی د صفا چې کومه ډیرۍ ده اوس خو ختمه ده، خو د صفا ډیرۍ شاته و. نو هغه د دې مشرکانو نه لږ پناه و. هر ځای کعبه و او دا خوا و شا یې و، نو دلته خو به خلک راټولېده او خلک به ناست و، دا ډډې به یې والي و، قصې به یې کولې، د شپې به هم خلک ناست و. نو یو وجه خو دا و چې دا کور د دې صفا غونډۍ نه شاته و. نو دلته چې کومه دا مشرکانو دا هټو بچو کرو پر دې ځای کې و، د دې نه به لږ په امان. او درېیمه وجه یې دا وه د دې کور چې دا ارقم رضی الله عنه چې و دا هېڅ غیر مشهور و، دا د نبي علیه السلام په شان و مسلمانۍ باندې او ابوبکر او علي او زید ابن حارثه او عثمان ابن عفان د دې خلکو په شان ګورې دا نه و. د چا د پته هم نه و ډېرو خلکو ته چې دا له مسلمان دی او که نه دی. خو نبي علیه السلام خو ډېر تیز ذهن و او پیغمبر و، نو ویلی شي چا ته د ده کور څه پته لګي. نو هغه نبی علیه السلام یو په دې وجه باندې ما دا هغه کتو، نو یو وجه پکې دا ویل وه چې ارقم رضی الله عنه چې و دا غیر معروف و، دا معروف او مشهور سړی نه و. نو چا وهم او ګمان ته هم نه راتله چې دا ارقم کور به وي او هغه لا مسلمان دی، چا ته دا پته نه وه د اوسه پورې.
او بیا دا مو ته پته نه وي چې خلک به د کور ته راټولېږي نو په دې وجه باندې د دغه کور انتخاب شوی او دا کومه کالو نو سن 5 نبوت 5 سالو ټیک ده دا یو د درې خبرې د دې متعلق وي چې د دې وجه سوا بیا د دې کور د چا وو او درېم د دې انتخاب ولې وشو او کال کومه کال نو دا په 5 کال باندې د نبوت باندې نو نبی علیہ السلام ماته استویلو په 610 کې پیغمبر شو نو دا 615 صحیح ده 615 کې د دار ارقم انتخاب وشو د دینه مخکې بیا دا وایو چې اول ارقم کې نه راځي کې نه لکه کنه راشي السلام علیکم دا ارقم الله عنه کور دې د دار ارقم اوس خلکو د سکولونو ملونه جوړ کړل دا نوم ولګتي دیو به دا مطلب شي دا ما شان مدرسه ده کنه اصحاب الرحمن توبه دینه لیش کی وي نو 5 کال نبوت باندې یو دا واقع شو دا او بل واقعیا چې په 5 کال نبوت باندې شو دا نو هغه اولنې هجرت ته ګوره ځان په دې پویا کوي چې موږ خو هجرت هغه ته وایو چې نبی علیہ السلام د مکی نه مدینه ته لاړو د دین مخکې ګوره غټ هجرتونه 2 نور شو دي اولنې هجرت چې شوی دی پاچا الله نو ته ځان دې ته ورډیکا په 5 کال نبوت باندې شوی دی او دا 12 صحابه 12 سړي او 4 خزي دې ته نبی علیہ السلام ویل چې دلته حالات سخت او تاسو د دې ځای نه لاړ شئ حبشې ته حبشه نن سبا د خلک ایتوپیا وایي دغه طرف ته لاړ شئ نو هلته یو بادشاه دی او ښه سړی دی د دې ظلم نه خو به بچي د دې هجرت نه مخکې الله تعالی ګوره سورت کهف نازل کړو په سورت کهف کې یو واقعا د نوجوانانو خبره کوله ورچ هغه نوجوانان کله د دقیانوس بادشاه په وخت کې هغه باندې کله ظلم کېدو نو هغه د خپل ایمان او د عقیدې د خاطره هغه لاړو هجرت وکړو او په یو غار ته ورننواتو پای کې بیا ډېر زمانه پاتې شو نو په دې واقعې کې اشاره و چې مسلمانانو تاسو به د خپل ایمان چې دی د دې د خاطره به تاسو د عقل نوجوانانو شان چل کوئ که دل د ځای تنګ او چا عبادت ته نه پرېښودی نو ته به بیا ځې یو خبره ده دویمه په هغې کې دا خبره کړله د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعا په صورت کهف کې د اصحاب الرحمن په هغې کې دې ته اشاره ده چې حالات ګورې همیشه چې څنګه تا ته ښکاري نو نتیجې ورې داسې نه وي دا دی په مکه مکرمه کې ظلم شروع دی نو ای مسلمانانو تاسو داسې مه ګورئ چې نتیجه به هم دغه ظلم به او موږ به دغسې غر کېږو نه ګوره خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام په واقعه کې چې څیزونه سم ښکارېده نو حقیقت کې او په انجام کې هغه شان نه و لکه مثال په طور باندې خضر علیه السلام ولګېدو کشته یې سوری کړه نو دا کار که تاسو خیال یې نو په ظاهره باندې دا فساد کار دی که نه دی موسی علیه السلام ورته وویل دا څه کې پردۍ کشتۍ ورانې ګوره زموږ یې ټکټ هم وانخېستو او ته ولې کشتۍ ورانې موسی علیه السلام ته یې وویله ویل ته نه پوهېږې که نه داسې چل دی چې دا کشتۍ ما ځکه ورانه کړه چې مخکې یو بادشاه را روان دی او هغه چې د چا روغه کشتۍ وي نو د هغې نه اخلي دا کشتۍ چې ماته دا دړه وایسته نو اوس به هغه بادشاه دا کشتۍ د دیو نه اخلي ځکه دا کسان غریبانان دي نو په دې واقعې کې څه مقصد دی قرآن څه قصې خو نه بیانوي خو دې مسلمانانو دی دا ویلې چې ای مسلمانانو په دې مکه کې چې دا کوم ظلم شروع دی
نو ګورئ چې ظاهره دا سخت کاري انجام ضروري نه ده چې د دې دا انجام شي چې مسلمانان به ختم شي، نه، انجام یې ښه کېدی شي او مونږ ول د چې ښه انجام یې وشو. یا به په لاره کې موسی علیه السلام یو هلک راونیو خضر علیه السلام او ایسته قتل کو. موسی علیه السلام یې داسې څه کار وکړو، خضر علیه السلام ورته ویل نه پوهېږې که نه، دا سړی چې غټ شوی وی نو د مور و پلار لپاره انتهایي بدبخته انسان و، دا ما ځکه قتل کو. مسلمانانو ته اشاره ورکړه چې ورې حالات خراب دي خو ته به ناامیده کېږي. او درېمې د ذوالقرنین قصه کړله د سورت کهف کې. په سورت کهف کې د یاجوج ماجوجو د ذوالقرنینو قصه ده. هغې کې دې مسلمانانو ته دا ښوده چې ای مسلمانانو دا مشرکانو مثال له یاجوج او ماجوج دی او د دیو د شر لپاره ذوالقرنین یو دیوال والو. الله تعالی به دغه شان د مشرکان هم ستاسو نه بچ. نبی علیہ السلام ویل زی تاسو هلته لاړ شئ. نو په دې کې 12 کسان روان شو او 4 زنانه وي. د دې 12 کسانو او د 4 زنانو مشر عثمان ابن عفان رضی الله عنه. دا اولنې هجرت دی چې د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام نه په اسلام کې اولنې هجرت دی. د هغوی نه وروسته اولنې هجرت. کستانه څوک تپوس وکړي چې اولنې هجرت کله شوی و په 5 کال د نبوت باندې 12 صحابه او 4 صحابیات ښځې وي. عثمان ابن عفان مشر او دا لاړه د سعودي په یمن طرف باندې او هغه ایتوپیا او حبشې ته ورسېده. دې ته ویل کېږي اولنې هجرت. مدینې ته خو بیا وروسته خبرې د هغې نه مخکې دا چلونه شول. ته پوه شوې؟ خان اوس داسې چل وشو. دا 5 کال د نبوت و اصحاب الرحمن او د رجب میاشت وه چې کله دا رمضان راغی که نه، رمضان رجب او شعبان او رمضان چې رمضان راغی نو دا مشرکان خو به د کعبې خوا ته ناست و که نه. کعبه خو ته تاسو لیدل او د ځینې کسانو به تصویرونه کې مې لیدلي چې مخې ته ایسي یو دیوال شان دی، دغې ته حتویم وایي. دا مشرکان به په دغه ځای کې کېناسته. نبی علیه السلام راغی او دا مشرکان ناست او ناسا په نبی علیہ السلام پاسېدو او قرآن یې شروع کړو. او یاره چې نبی علیہ السلام بسم الله وکړي او قرآن شروع کړي که نه، هسې د دې زمانې یو ګناهګار قاري صاحب چې هغه تلاوت کوي نو هغې د خلک نشي ټینګېدی. خو چې نبی علیہ السلام قرآن وایي که نه نو دا به کومه حالت دی. نبی علیہ السلام یې قرآن شروع کړو. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع. دا آیاتونه ویله او مشرکان ورته اوس جاړلي، وږې ورته ایښی دی او جاړي. چې آخرنی آیات راغی چې په هغې کې د سجدې خبره ده چې ای خلکو الله ته سجده وکړئ. ټولو مشرکانو او مسلمانانو الله ته سجده وکړه. او مشرکان دومره دغه شو، اثر پې وشو د نبي علیه السلام د تلاوت د وجې نه چې بس هغوی هم سجده وکړه. په دې کې یو غټ کافر و، بوډا سړی و، امیه ورته وایي. هغه خاوره راواغېسته د ځمکې نه او د خپل تندیس یې ولګوله او زما دپاره دا هم پوره ده، دا زما سجده شوه. دا متکبره سړی و. نو بس دا قریشان چې په ځان پوهېده نو دوی وویل چې لکه دا مونږ کومه کار وکړو، مونږ خو چې نبي علیه السلام د سجده وکړه د هغه خدای ته، اوس به دا خلک څه وایي. نو بس اخوا دېخوا مشهوره شو چې لکه قریشیانو الله ته سجده کړله. او دې له قریشیانو څه غم پیدا شو چې مونږ خو به ځان نه یو پوهېدل او سجده هم کړله، ځکه د نبي علیه السلام تلاوت ناشنا تلاوت. نو خلکو خبرې شروع کړې ځای په ځای. نو دیو یو دروغجنه خبره وکړه، ویل دا مونږ سجده ځکه کړله که نه چې نبي علیه السلام پکې زمونږ د خدایانو صفت کړی. دا یو دروغه او یو بکواس یې جوړ کړو د ځان نه
ویل دا سجده مونږ ځکه کړله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زمونږ د خدایانو صفت کړ او د ځان نه یې دوه آیاتونه شان جوړ کړه ویل تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترتجى دا قریشانو دا دوه ټکي جوړ کړو وی نبی علیه السلام بکی دا ویل دي تلک الغرانی خدا بوتان چې دي دا غټ غټ ډینګان دي او دا غوره دي او ان شفاعتهن لترتجى او دیو چې کوم شفاعت کوي نو کې دې چې هغه الله ومني او قبول شي او دا ټکی نبی علیہ السلام نو ویلې خو دیو د ځان نو ویله ویل نبی علیہ السلام زموږ د خدایانو صفت کړو ځکه مونږ سجده کړو او سجده زو کړو چې دیو بزان قابو نو مونته ځکه نبی علیہ السلام تلاوت ډیر ناشنا کړو نو التا په د حبشه کې او ایتوپیا کې چې کوم مسلمانانو هغوی ته پته ولګي د ویل قریشان خو خدای د سجده کړلو مسلمانان شو دي راځي چې بیرته ځو او خبر نه دي چې دلته سم چل شوی دی هغه غریبانان د هغه ځای نه بیرته روان شوي لکه زه خدای مسله حل کړه او قریشان اسلام قبول کو ویل هدایت الله مولوي صاحب ته خدای هدایت وکړو هدایت الله مولوي صاحب تبلیغي مرکز ته تللی و یو پکې ویلی چې دې ته خدای هدایت وکړو نو ویل هلکه قریشانو ته خدای هدایت کړی دی او زه یې چې ځو کسان چې بیرته راله او د مکې خواته د چا وویل هغوی کله اسلام قبول کړی هغو داسې چل شوی و چې په ځان پوه شوی نه و و ځینې کسان چې واپس مکې ته راله او ځینې بیرته لاړه د هغه ځای نه نو بیا دویم سفر وشو نو هغه به انشاءالله سبا